ځوانانو ته خپل صلاحیتونه رابرسېره کولو او نوي امیدوارانو ته په براډکاسټینګ په شعبه کې موقع ورکولو په لړ کې پښتونخوا ریډیو مردان د اډیشن دویم فیز تابع کړو چې پکې په ګڼ شمېر کې امیدوارانو خپل صلاحیتونه وړاندې کړل. په دې موقع په سلیکشن کمیټه کې شامل ډاکټر همایون هما خپلو خیالاتو اظهار وکړو او ویل ساجد محمود صاحب په خپل هم یو تجربه کار براډکاسټر دی. نه پوهېږم چې زه د کوم ځای نه راوښکلم او ځان سره کېنولم او مونږ دا یو څو انټرویوګانې دلته وکړې. هلکان ډېر وو او ډېر شوقیان وو پکې او ډېرې چې دی نو زه رښتیا خبره ده چې د هغوی د معلوماتو نه متاثره شوم. نو هلکان نوي دي، کار سره به د هغوی تجربه سیوا شي. نو ما دا خبره کوله چې د ریډیو دپاره بیسیک شی چې دی، بنیادي شی چې دی، آواز هم دی او معلومات هم دي، مشاهده هم ده، دا ټول چې یو ځای شي نو بیا په مایک باندې پریزنټیشن ډېر ښه وي. په دې کې چې موږ سره چې کوم هلکان راغله په هغې کې د ځینو آواز ډېر اعلی او د مایک دپاره، د ځینو سره معلومات ډېر ښه. دا کمبینیشن ډېر په مشکله باندې پکې پیدا شو، خو بهرحال که دې کې سلیکشن وشو نو د پښتونخوا ریډیو لپاره به دي یو سرمایه ثابته شي. ډېره مهرباني. د پښتونخوا ریډیو مردان سټیشن منیجر ساجد محمود د اډیشن حوالې سره وویل چې پښتونخوا ریډیو دغه کاوش دی چې ټیلنټډ امیدوارانو ته موقع ورکړي شي. زما نوم ساجد محمود خان دی، زه بطور سټیشن منیجر دلته ډیوټي کوم. د پښتونخوا ریډیو مردان کوشش دا وي چې څومره هم ټیلنټډ کسان وي هغه خلکو ته اپورچونټي ورکړي شي، که هغه بطور پریزنټر وي، که هغه بطور ریپورټر وي، نیوز کاسټر وي. زمونږ دا کوشش دی چې مونږ داسې کسان راولو چې هغه دې فیلډ ته راتلل غواړي، دې فیلډ کې سلیکټ ډېر د هغوی انټرسټ وي، شوق لري. نو پښتونخوا ریډیو مردان هغوی ته یو پلیټفارم مهیا کوي، داسې یو ځای ورته میلو شي چې دلته کې دې خپل سکیل او خپل مهارت کې نور هم بهتري راوستی شي او دی سبا له یو ډېر ښه براډکاسټر، یو ډېر ښه پریزنټر ثابتېدی شي. نو پښتونخوا ریډیو مردان او انفارمیشن ډپارټمنټ دا ډېر زیات کوشش دی چې په میرټ باندې خو خلکو ته اپورچونټي میلو شي او داسې کسان چې کوم ویلینګ وي، زده کړې شوق لري، هغوی ته یو داسې ځای میلو شي چې هلته دې خپل مهارت کې بهتري راولي. همدغه رنګ امیدوارانو هم د پښتونخوا ریډیو د دغه کاوش ستاینه وکړه او خپلو خبرو کې ویل زما نوم محمد علي جوهر دی. نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې پښتونخوا ریډیو دا یو پلیټفارم مهیا کړ نوو کسانو ته، سپیشلی چې کوم د اډیشن دپاره راشي هغې اډیشن دلته کې ورکړي. نو اډیشن ما هم ورکړو. اډیشن خو ډېر ضروري و دې لپاره، خو دې کې خبر بنیادي دا ده چې یاره دا اډیشن مخکې به لاړ شي او یاره په دې کې به موږ څومره فایده به موږ دې نه ترلاسه کړو او آیا کوم پروګرامونو کې موږ حصه لو، هغه پروګرامونو ته موږ تیاری به څنګه کوو. نو دا یو ښه سټیپ دی او زما په خیال باندې ډېره موده پس ما وکتل چې یاره داسې یو ریډیو لکه پښتونخوا ریډیو چې هغوی دا یو سټیپ واخیسته او باقاعده طور باندې، باضابطه طور باندې هغوی د اډیشن دپاره کسان راوغوښتل او هغوی یې دلته کې ځان سره کېنول، هغوی سره یې خبرې ترې هم وکړي، د هغې انټرویو هم باقاعده وشوه. بیا د هغې د اواز هغه مظاهره چې یاره دا زموږ پروګرام به څنګه کوم، کومه طریقه باندې به راځم. نو دا یو ډېر ښه قدم دی. زما نوم احسان الله زریان دی او دلته پښتونخوا ریډیو چې کوم اډیشن را جوړ کړی، زه د هغې دپاره راغلی یم. دوی براډکاسټران اخلي، نو ما هم دغه اډیشن ورکړو. د پښتونخوا ریډیو دغه کار، دغه اقدام چې دی هغه ډېر د ستاینې دی چې هغوی زموږ غوندې نوي هلکانو ته یا نوي زده کوونکو ته یا د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو له دا موقع ورکوي چې هغوی خپل صلاحیتونه چې دي هغه په کار راولي او خپل قوم له او دغه شان زموږ د قوم د مجموعي حالت ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي. نو انشاءالله د پښتونخوا ریډیو چې دی دا کار چې دی دا به ډېر زیات ګټه باندې تمام شي. زما نامه محمد ایوب ایوب، کاټلنګ سیمې سره تعلق ساتم. ریډیو پښتونخوا د ایډیشن لپاره راغلم او دا ډېر ښه سټیپ دی ځکه چې ریډیو پښتونخوا دلته کې یو مهم کردار لوبوي، خو پراپرلی دا چې هغوی دلته د ایډیشن لپاره امیدواران چې کوم دي، اوازونه خاوندان، تعلیم یافته هلکان هغه کال کړي او هغه دلته راغلي دي. په هغه کې زیاتره چې کوم دي یوت دي، نوجوانان دي، اپریشیټ کوو او دغه د پښتونخوا د ریډیو لپاره به نوې انداز، نوې آواز به مخې ته راځي او دا ریډیو به هم مخې ته بوځي. د دې سیمې مسلې دا به هم حل کېږي، دا به هم په ګوته کېږي او د ریډیو چې کوم مهم رول دی، کوم مهم کردار دی، هغه به هم په ښه توګه باندې مخکې لاړ شي. د نوې ټیلنټ راتلو سره به نه صرف پښتونخوا ریډیو پرمختګ وکړي بلکې د پښتونخوا ریډیو مینوالو لپاره به پروګرامونو کې نور هم بهتري راشي.
سید افاق حسین پښتونخوا ریډیو مردان